شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ خپل یو کتاب کې لیکي علامہ صاحب رحمه الله وایي چې کله دا کافر خبر رواني او مسلمان په حق رواني کافر په عروج او ترقی باندې وي دنیاوي اعتبار سره او مسلمان د زوال او په ذلت شکار شي وي نو دا وخت په دې خبره باندې تاسو دا تيقن لرئ چې د مسلمان عمل دا کافر خپل کړی دی او د کافرانو اعمال د مسلمانانو خپل کړي دا ابن تیمیہ رحمه الله دا یو تلم توقولا چې کله تاسو په حقیقت یو کافر درئ په دې خبره باندې پوه شئ چې کافر تاسو اعمال اغوستي او تاسو د کافر اعمال اغوستي دي نن په دې خبره مسلمان له سوچ پکار دی چې سره د حق دی سره داسې یو د زورور کتاب بیا مختدا غیر په مونږ باندې برا بیا مونږ د زوال شکار نور د عروج چې کوم دی او د ترقۍ په سیړۍ باندې روان دي دې کې انسان سوچ کی ته په دې نتیجه ورسي د دې کتاب څخه ذمہ داری دي د قرآن پاک څخه ذمہ داری دي هغه ذمہ داری موږ نه پوره کړې هغه ذمہ داری نه موږ نن غافل شوي مسلمان حدیث کې راځي اخر دور کې د اسلام به صرف نوم پاتې شي قرآن به یو رواج او رسم شي اکا دو سره نن چې کوم موږ تیریږو د مسلمانۍ صرف نوم دی